اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تھے تم بہترین جماعت نکالی گئی لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حکم دیتے ہو تم نیکی کے کاموں کا اور روکتے ہو تم ناجائز کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور یقین رکھتے ہو اللہ پر، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو بہتر ہوتا ان کے لیے، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، بعض ان میں سے ایمان لانے والے ہیں اور بیشتر ان کے حد سے نکلنے والے ہیں۔ دغه آیت مبارکہ ترغیب دا دی اشاعت توحید دی پارا، دا عقید توحید اشاعت دی پارا دا آیت مبارکہ ترغیب دا، یعنی دی دعوت الاللہ والا عمل دی پارا، اور دی آیت مبارکہ تعلق دی پرون والا آیت سر دا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دی اغا آیت مبارکہ سر تعلق دا۔ دی آیت مبارکہ کے اللہ جل شانہ امت تا ترغیب ورکوی، چونکہ دینا مخ کے دی فتنوں او دی شبہات و بیاناتو شو تفسیر کے چھ کتاسو دی فتنوں سر مقابلہ کول غواړی او دی یہود و نصراو دغه سازشونه نکم کول غواړی، نو بیا دی دین اسلام اشاعت دی پارا تیار ہوسی، او دی دین اسلام اشاعت فرمولا بوسوی، فرمولای دا امر بالمعروف او نہی عن المنکر، دی تملا وطڑی، دی ذریعی سر بود تاسو دی دین اسلام اشاعت ہم کی گی، حفاظت بم کی گی، اور دین اسلام بخل کو تراسی۔ نو اللہ پاک فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو یہی بہترین امت، اخرجت لنفع الناس، خلق تا فائدی رسونو دی پارا تاسو بسلی شوی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی اخرجت من بطون امہاتکم، تاسو ابسلی شوی دی مور خیٹونا، تم نکالے گئے ہو ماں کے پیٹوں سے، کم کار دی پارا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، چھ امر بالمعروف بکوئی او نہی عن المنکر بکوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من اسرہ ان یکون من هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ، کڅوک دے خبر بندے ځان خوشالول غواړي چې زه په قیامت کې د خیر امت حصہ وګرځم، زم په خیر امت کې اوچت شم، نو فرمایي چې د الله شرط پورا کړي، د الله شرط څه ده؟ امر بالمعروف او نهی عن المنکر، دا د الله جل شانو شرط ده۔ اوس اول سوال دا چې د دینه مراد څوک دی خیر امت نه؟ په دې باندې خود تمام مفسرینو اتفاق دا چې دا خطاب په لفظ کنتم کې براہ راست صحابہ کرام ته دا، براہ راست صحابہ کرام ته اللہ پاک فرمائی چې تاسو صحابہ بہترین امت یې، خو ہاں مفسرین فرمائی چې بعد کې د صحابہ کرامو نه بعد کې خلق څوک دا عمل اپناو کې هغه به هم د صحابہ کرامو په صف کې اوچتیږي، چونکہ فرض منصبی صحابہ کرامو ته د رسالت نه بعد براہ راست د نبوت نه بعد کار نبوت د پانا د قرآن و سنت مخاطبین براہ راست صحابہ کرام دی۔ قرآن کریم دا نه فرمائی چې نبی ته فرمائی چې ته دوی ته وای نه،
قرآن کریم براہ راست خطاب د صحابه کرام سره کوي، دینه د صحابه کرام عظمت شان هم معلومیږي چې لوی عظیم تر جماعتو. نو الله پاک فرمایي چې تاسو اخرجت للناس او بسلی شوی د خلکو فائدې د پاره، او دا بسلی شوی ویلی څه چل دا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو بو حکم کوي د ښه کارونو نیک کارونو، وتنهون عن المنکر او منع کون بو کوي د بد کارونو نه. معروف هر هغه عمل چې د قرآن او سنت کې نقل شوی وي، منکر هر هغه عمل چې قرآن او سنت په هغې باندې نکیر راوړی وي. معروف او منکر مطلب دا مطلب نه چې ما په مزاج باندې یو شی بد لګي به هغه بل د پاره هم بد وي، ورکه تا مزاج خو زه نه یم مکلف، زه خو د شریعت مکلف یم. خبرې پوهېږي؟ معروف هر هغه کار چې قرآن او سنت نه جواز راغلی وي. اوس په رسم کې به شی منې وي، رسم کې به بد وي، به زه نه کوم. عموم معاشره کې دا شیونه ډېر دي، ډېر زیات دي. او چې حقیقت دی ته وایم، ته خو د دویم نه واده وکړه چې تا ته خلک د هندو په نظر ګوري که نه ګوري. شرعا جایز ده او افضل ده، اولا ده. او پښتنو کې دین دې پرېښلو که دویم واده نامه دې واخسته که ودې. نو دغه رنګې موږ د قرآن و سنت مکلف یو، او منکر هر هغه فعل هر هغه عمل چې قرآن و سنت په هغې باندې نکیر کړی وي، منع کړی وي، هغه په منکر کې داخل ده. دلته مفسرین خیر امت کې براہ راست مخاطبین صحابه کرام دي. ها چې بیا بعد کې خلق څوک د صحابه کرامو دغه طرز عمل اپناو کی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، هم په خیر امت کې داخل دي. خو خیر امت کې دخول په صرف امر بالمعروف او نهی عن المنکر خپل مزاج مطابق نه، عمل بم د قرآن و سنت مطابق وي، طریقہ کار بم د قرآن و سنت مطابق وي، طرز عمل طرز زندگی بم د صحابه کرامو مطابق وي. چې صحابه کرامو د طرز عمل کوم امت ته خیال ده، هغه طرز عمل وي. که زه خپل طرف نه راپاسم، خپله زه یم چې خلکو ته دین طرف ته راغواړم، نو ته څوک یې؟ اصول طریقه کار به هغه وي چې کوم د صحابه کرامو نه راغلي دي. پیغمبر چې کوم تعلیم ورکړی ده، او قرآن کریم چې د دعوت و ارشاد کوم طریقه کار خیال ده، چې آی براہ راست دو انبیاء ته خیال ده، دو ته قرآن کریم دو انبیاء ته یی. اذهبا الى فرعون، قرآن کریم موسیٰ او ہارون علیہم السلام دو انبیاء ته خطاب کئی. اذهبا الى فرعون، اے موسیٰ او ہارون تاسو دوڑا لاړ شئ فرعون ته، فقولا له قولا لینا، تاسو هغه سره خبره وکئ. لین پښتو کې ترجمه ده پستا، نرمه خبره. پښتو ترجمه څه ده؟ پستا، نرمه خبره سره کوي. نو په هغه زمانه کې په انسانانو کې په کائناتو کې افضل ترین انسان موسی و، او په کائناتو کې غلیظ ترین انسان فرعون و. او خطاب موسی ته ده چې تلان شه د کائناتو غلیظ ترین انسان ده، خو ته سره نرمه خبره کوه. او زه دعوت طریقہ کوم اپناو کوم، الته دعوت و تبلیغ خبرې کوم، الته بیا معاملات میں طرز زندگی میں بیا فرډونه کوم، بیا دوکي کوم، بیا خلکو سره ظلم کوم. یاد وساتئ خیر امت کې به الا داخل وي چې خپل طرز زندگی خود د خیر امت خلکو غوندي وي کنه. دا کومه خبره شو چې ما 4 مہینے ولګې، ما کال ولګې، ما 7 مہینے، اوس زما مرضی ته څنګه زندگی تیروم. قرآن و سنت مطابق خیر امت کی داخل نہیں، بکی دی مرضی دا کوا چی سکوی. قرآن و سنت مطابق خیر امت کی بو الا داخل وی چې ذاتی زندگی دی خیر امت ولا خلق غوندی وی کنه. ذاتی زندگی خپل مرضی دا څنګه تیروي، فراډ تکوي، دوکا تکوي، ظلم تکوي، دی غلط فیصله تکوي، حرام تخوري، او چې زجی چيلي تلار شم به خیر امت کې داخلو کېدل نشي چې داخل شي. خیر امت څه د ما پلان سرټیفیکیټ نه د چیزې ډیر کم چواله. خیر امت سرټیفیکیټ قران کریم را کړه دا، هغه چاته ورکړه چې هغه د قران او سنت تعلیماتو مطابق خو ژوندۍ تیروي کنه. الله دې موږ معاف کړي، دا شی ډیره کمی ده په امت، انتهایی کمی ده. مولانا الیاس صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه ته الله جل شانو د کشف په ذریعه سره د مهنت ورکړه. ګورئ دې باندې لګزان پوي کوي، یو دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر،
دا خو براه راست د قرآن نه ثابت تا دا عمل ٹھیک شو او دا فرض کفایي ده چې په امت کې یو جماعت یو څه خلق دا مهنت کوي نو نور امت بیا ګناه نه کیږي دا خبره کوون چې د امت هر فرد ذمہ دار ده کڅو کې نه کوي دا ګناهګار ده خبره غلطه ده ورکه الله بنده قرآن مکلف نه ګرځول ته څنګه دا خبره ده کنه چې په امریکا کې یو سړی مړ شموره به تاسو کې و کم بخت نه قرآن دې مکلف ګرځول ته خپل ځان مکلف ګرځي نو دورستر سړی قیامت کې به خدای ته جواب ورکړي چې الله ډونلډ ټرمپ ته ما دعوت نه ورکړه کته ویل چې راشه اوس جواب راکړه به وو کې جواب د جهالت خبرې دي چې دنیا اخیری کونه کې انسان مړ شمانه بو تاسو کې څوک بدنه تاسو کې ولا کدنه څوک تاسو کې لا یکلف الله نفسا الا وسعها قران کریم صفا قانون ده نو دی بند ځان پوي کې یو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ده د دې مکلف خو امت ده خدا تکلیف د مکلف کې دن په فرض کفایي درجه کې دي فرض عین درجه کې نه دي رب باندې بل ګمان ونه کوي چې تبلیغی نه يم الحمدلله خ کټر دیوبندی يم کلک دیوبندی يم تبلیغ دماغ کار ده تبلیغ دماغ په نسب کې داخل ده چې څوک دا ونی چې د مولا صاحب خلن تبلیغ خلاف روان خ کلک دیوبندی يم او تبلیغ د دیوبندیت نه راوته ده مسئله وضاحت ته ګورئ امر بالمعروف نهي عن المنکر دا د قرآن و سنت نه ثابت عمل ده خدا ثبوت یہ په تکلیف شرعی سره تکلیف مکلف امت دا خو په فرض کفایي درجه کې دا خبرې پوه شئ چې په امت کې څه خلق لکه اوس خلق لګیا دي دا کار کوي اوس که یو سړی تبلیغ ته نسی روزي ته نسی شبي جمعې ته نسی دا ګناهګار نه ده ښه ځنه چې په هغه پتوا ولګوي چې ته ګناهګار خپل مونځ او دس کوي بس ټیک ده ټیک شو یو دا یو رایج تبلیغ دا موجوده مولانا الیاس صاحب رحمه الله چې کشف ذریعه سره الله پاک وتا کوم ترتیب ورکړه دا ترتیب د مولانا الیاس صاحب ذاتی دا نه د قرآن نه ثابت تا نه د شریعت نه ثابت تا نه د حدیثو نه ثابت تا سه روزه شب جمعه چې لا یک روزه 7 مہینے سال دا یوم د قرآن او حدیث نه نه ثابت کڅوک دیتا نسبت کوي چې دا فرض د خپل گمراه ده کڅوک دا خبره وکي چې روزه فرض ده نعوذ بالله گمراه قرآن او سنت نه هټ کر روانه کڅوک وایي چې چلا فرض دا گمراه ده دا ترتیب د مولانا الیاس صاحب اوس د ما خبرو دا مطلب نه چې په ترتیب ما چلےږي وو ترتیب مشرانو راکړه مشرانو په ترتیب بو چلےږي خو ترتیب بو فرض یا واجب په زمري کې نه راولې ترتیب د مولانا الیاس صاحب چلو کړه چې مشرانو کوم ترتیب مختصر بچشم قبول د مونږ سرونه د اکابر علماء دیوبند او د رایوند اکابر په خپو کې پرته دي چې دومره لوی احسان په امت باندې وکړو بالخصوص حاجی عبدالوهاب صاحب رحمه الله آیت من آیات الله یقینو کوي په بر صغیر کې د صرف 2 شخصیات تر شوي دي چې علما نو خو امت ته یو عجیب تعلیم ورکړه ده یو حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله چې دا د رشید احمد گنگوهی او د شیخ الاسلام قاسم نانوتی استاد وو پیر مرشد وو عام کس وو عالم نو او بل په امت کې دی صدی کې چې اوس تیر شو حاجی عبدالوهاب صاحب رحمه الله یقین وکي چې هغه دی الله د نشانیانو نه یو نشانی و عامي کس وو دنیا وړینځه ولا دنیا ته د الله پیغام ورسول خبرې باندې پوه شئ امر بالمعروف نهي عن المنکر فرضیت په کفایي درجه کې دا خو خیر امت کې دخول لپاره ورجانه دا نه کیږي چې فراډم کوا دوکام کوا ګوتیم کوا یا چې زه تبلیغ وکم ته نشي کېدل سړی بچی ځان نه جوړ کا سم تبلیغ کوا چې نشي کوي څومره وستي هغه کوا کنه ګډ ور تبلیغ چې د نور خلکو لپاره د تبلیغ بدنامي سبب ګرځي سره ما کوا نور خلکو لپاره د تبلیغ بدنامي رکاوټ سبب ګرځي مې کوا ویلې کې مکه وکنه چې بل سړی تانه نفرت کې جدا وګره تبلیغي دا ګوتې کېلای مې کوا اخو ته وجنه کټ شو تبلیغ نه ویلې کې دسه تبلیغ اپناو کا دسه طریقہ کار اپناو کا چې بل سړی ته دی وجنه راشي امت دین ته بل مسأله دلته دی صحابه کرام ولا دی مسأله باندې لګزان پوي کې دی عقاید سره تعلق ستي مفسرینو ذکر کړي ځکه ذکر کوم یو دی انبیاء کرامو عدالت ده معصومیت ده او یو د صحابه کرامو عدالت او حفاظت ده انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات معصوم عن الخطا دي د ګناه نه پاک دي انبیاء نه خطا نه کوي ګناه نه کوي ځکه چې دوی ذریعه سره الله خپل پیغام امت ته رسوي کائنات ته عالم ته رسوي کله نبی نه غلطي وشي بیا خدا شک دي چې په پیغام رسونو کې به غلطي کړي وي العیاذ بالله د انبیاء بنیادی فرض منصبی باندې الزام لاګي نو انبیاء کرام
د معصوم عن الخطا د فرشتو په شان چې څنګه فرشتو نه ګناه نه کوي د انبیاء نه کوي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده. دویمه عقیده د صحابه کرامو متعلق ده. صحابه کرام محفوظ عن الخطا دي، گناهونه وینه شوي دي، خو پیغمبر ور باندې سټمپ لګوله چې بای د صحابه کرامو گناهونه بو نه چېړي. ته څوک راغلی چې ته صحابه کرامو متعلق یې چې دای کړي یا کړي؟ په امت کې داسې ګمراه فرقې شته. مودودي ګورئ، زه چې دا مسئله کله بیانوم کنه، اوس یو موجوده جماعت اسلامی ده، سیاسی جماعت ده، په دې باندې موږ الزام نه لګو که په دې کې د چا عقیده درسته ده موږ ته سر بچشم قبول ده. خو د دوی کوم بانی و مودودي ا د دنیا نه گمراه لار ده، گمراه ضال او مضل. موږ تبلیغی اکابرو کې عجیبه خبره ده، تبلیغی مزاج اکابر چې د موږ کوم تیر شوي چام د چا خلاف کتاب نه د لیکله، خو دا دومره لوی گمراه انسان و چې شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ذکریا صاحب رحمه الله د خلافم کتاب لیکله، فتنه مودودیت باقاعده کتاب لیکله، مثلا موجود د کمرې کې. هغه د لیکلي چې دا ضال او مضل خپل هم گمراه او بل به هم گمراه کولو. د صحابه کرامو باندې ډیره لوی چړای کړی ده. مودودی لوی گمراه سړی و، اوس اولاد شته، خو بهرحال به د چې کوم بکواسات کړي دي بیا غوي خپل وس مطابق د قرآن باندې تفسیر لیکله، تفهیم القرآن، او د بکواسات په تفسیر کې کړي دي. بیا باقاعده بعد کې جماعت اسلامی ولو د تفسیر نه څه بکواسات بصری خو یا اوسم پکشتا ګن پکې اوسم شتا. خدای گمراو موجوده جماعت اسلامی ولنه مو تاسو کو چې ته د مودودی په عقیده باندې کاسه سیاسی جماعت کې که سیاسی جماعت کې نو مو سره اختلاف نشته، که عقیده دی هغه به تم گمراه. کنتم خیر امه، ای تاسو بهترین امت، اخرجت للناس، وبسلی شوی د پاره دی فائدې د خلکو، تأمرون بالمعروف، حکم بو کوي تاسو په نیک کارونو سره، وتنهون عن المنکر، او منی کوي بو تاسو د بد کارنا، وتؤمنون بالله، او یقین بو ستای بھروسا بو کوي په الله باندې. ولو آمن اهل الكتاب، او کچری ایمان راوړي اهل کتاب، اهل کتاب نه مراد یهود دي، لکان خیر لهم، نو البته وابو بهتر دی پارا دی دوی، منهم المؤمنون، بعض دی دوی نه ایمان راوړون کی دي، لکه عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی عنه، د یهود عالم وو، خو چې اسلام راوړو نو چې اسلام راغلو نبی رسول بعثت وشو نو د ایمان راوړو. واکثرهم الفاسقون، او اکثر دی دوی حد نه اوتن کی دي، یهودو کې ډیرو کم خلکو ایمان راوړو. الله دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. امين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى